ګرانو کتونکو نن د بېباک رای سره د هغې خلکو خبرې اترې به ستاسو په وړاندې شریکو کوم چې د لکي مروت په دغه پیښه باندې خبرې کول غواړي. په لکي مروت کې ماشومان غر ته غونډۍ ته خیږي او یو بال رالي او په دغه بال کې چې کوم دی نو یو سورنګي بمي چودنې ښکار کیږي. نو ډېرو خلکو هغې له د ډرون نوم ورکړی دی چې دا ډرون دی، خو دا چې کوم دی نو ماشومان غر ته ځي د بې احتیاطۍ په وجه باندې. په دې به هم خبرې ترې کوو ګرانو کتونکو چې والدینو له څومره احتیاط پکار دی چې خپل بچي تاسو غرونو ته پرېږدئ، داسې ځایونو ته یې پرېږدئ. نو د حالاتو نه ښه خبر یې چې په قبایلي ضلعو کې روان سري دغه دهشتګرد دغه خوارج هغوی بالکل نوکې خښې کړي دي چې په داسې حالات کې زموږ د پاکستان آرمي د هغوی په ضد باندې جنګېږي. نو خبرې ترې به کوو د خلکو سره چې دوی څه وایي زموږ سره اوسه. چې پر پاکستان کې چې د پښتون سره را کوم ظلم کېږي او بیا د مسلمان سره را کوم ظلم کېږي، نو دا مسلمان نه کوي، دا غیر مسلمان دیګری، دا یو بیکاره خلک چې هغه بهر خلک دی زموږ په پاکستان کې ګوتې وایي او زموږ د پښتانه او د مسلمانان په خپل منځ کې وراچوي. بلکې زه به دا ویم چې د پاکستان ادارې هغه لګیا دي د پاکستان د راوچتولو کوشش کوي، هغه لګیا دي د پاکستان د حفاظت کوشش کوي، باډر یې چې کوم دی نو هغه محفوظ کوي. خو بل طرف ته که وګورو نو سوشل میډیا چې کومه لګیا ده هغه د پاکستان د فوج هم بدنامول غواړي، عوام هم بدنامول غواړي، مولیان هم بدنامول غواړي. دا صرف او صرف د دې لپاره چې پاکستان دا خاوره دا ختمه شي. نو زه خو د خپل حکومت هم درخواست دا کوم چې دوی دا کمې محکمې دي دا دې مضبوطې کړي، د دې خلکو خلاف کاروایي دې وشي. دا خپل پاکستانیان نه دي او نه دا مسلمانان کولی شي. مسلمان هېڅکله دا زړه نه شي کولی چې هغه د مسلمان بچي ته نقصان ورسوي. وروره لکي مروت دغه واقعه ته په کوم نظر ګورئ څه به بالکل دا خو یو منظم پروپیګنډا ده زموږ د آرمي خلاف لګیا ده چې پاکستان فوج به ولې داسې کوي. یار اخر یو سوال دی کې هم دا هم راوچتېږي که نه، پاکستان فوج ذمهواري دا ده چې هغه د ملک سرحداتو انډیا سره بله ور جګړه او همدا پاک فوج چې د هغوی هغه راپیل یې هم راغورځولی او د هغوی هغه نقصانات یې د هغوی وکړل. نو یو ثبوت نشته، یو خبره داسې نشته چې ښکاره چاته معلوم وي. یو پروپیګنډا ده، یو هوا ده، یو شروع ده. نو زما په خپل خیال باندې که دغه ماشومانو خبره دوی کوي چا سره د دغې څه ثبوت دی او پاک آرمي به ولې داسې کوي؟ هغه اصل سوال دغه دی چې پاک آرمي به ولې داسې کوي. نو زما په خپل خیال باندې بالکل ایجنټان شته، د انډیا ایجنټان شته، پکې داسې ایجنټان نور هم شته چې هغه د اسرائیل ایجنټان دي، هغه هم په دغه ځای کې موجود دي. که د هغوی په خبره باندې د هغوی په حکم باندې هغوی لګیا دي، هم د دې پاکستان بدنامولو کوشش هم کوي او هم د دې پاکستان ادارې چې کوم دي هغه هغوی ته پته ده چې د پاکستان دغه اداره کومه ده که نه، په ټوله دنیا کې که مسلمان فوج چېرته شته او که په ټوله دنیا کې د مسلمان فوج نه چېرته دغه بیروني قوتونه یریږي هغه واحد د پاکستان فوج دی. ګرانو کتونکو د بېباک رای سره تاسو د خلکو خبرې واورېدې چې دغه د هغه انډیا فتنة الهندوستان د هغې ایجنټان چې کوم دی لګیا دي او په دغه صوبه کې داسې ناوړې حرکتې کوي او ماشومان چې کوم دی نو د داسې ظلمونو ښکار کیږي. خو ورسره دې خلکو دا خبرې خو مو کړې چې تاسو ته داسې مشکوک خلک وینئ نظر کې وي چې دا څوک دي، نو د حکومت سره د ریاست سره تعاون کوئ، د هغوی نشاندهي ورته کوئ، هغوی سره سرډار نه دي لګېدلې چې دا خلک د کمې رالل دې ځای کې دا ګوله ښه کړه او دغه ماشومان د دغه ناوړې پیښې چې کوم دی نو ښکار شو. ورسره د والدینو احتیاط ډېر ضروري دی.